کاکا جان ما استاد لور سره څه حال دی خفه کېږئ مه ناراضه کېږئ مه الله مه خفه کوه الله مه ناراضه کوه لومبی زه خپل ځان ته ویم زه ملا یم د خپل ملا ځان ته لومبی ځان ته ویم بیا چې کوم دی ځان ته چې ای ملا صاحب واوره ای عالمه واوره ای شیخ الحدیث واوره ای شیخ التفسیر واوره ای چې کوم دی ذاکر واوره ای چې کوم دی حاجي صاحب واوره ای تبلیغي صاحب واوره ای عبادت گزار واوره ای پیر صاحب واوره چې په تندي کې دې په سجده لګولو باندې ځای جوړ شي په تسبیح اړولو باندې پرې لاس کې ځای جوړ شي په جراګانو کې پرې مخ کې لکیرې جوړې شوې لکیرې او پیسې او دولت دا چې کوم دی خرچه کې په خانقاهو کې په طوافونو په عمرو او په حجونو باندې او ګیر چاپېره د خانقاهې نه ګیر چاپېره تاوېږي او سا چې کوم دی په حجر اسود کې دننه ورکې خو چې د لور حق دی والی دی د خور حق دی والی دی الله تعالی به دې الټه جهنم ته ګزاري الټه به دې الله جهنم ته ګزاري د لور حق موږ نه ګڼو د خور حق موږ نه ګڼو چې پلار وایي لور له حق ورکوم رور ظالم جوړ شي رور ظالم جوړ شي حق ورکړئ وبکو له جهیز سامان به ولې وکړو ډېر څه به وایي چې کوم دی په واده کې وکړو ځمکې مکې مه ورکوه پلاره که پلار ظالم دی رور ظالم دی قسم مې د الله په ذات باندې محمد رسول الله فرمایي چې د قیامت میدان کله ولګي د محشر میدان کله ولګي د زنانو د طرفه نه به د الله تعالی په دربار کې زه ولاړ یم الله پلار ظلم کړی دی الله رور ظلم کړی دی الله خاوند ظلم کړی دی الله خواښې ظلم کړی دی الله سخت ظلم کړی دی الله رور ورسره دی خور سره ظلم کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په میدان باندې به زه ولاړ یم د الله په دربار کې زنانو د طرفه نن موږ د خویندو لپاره ظالمان یو نن موږ د لوڼو لپاره باندې ظالمان یو د الله په ذات باندې قسم وي که دا ذکرونه بیا ما ورته خلاص کړي د الله په ذات باندې قسم وي که دا تلاوتونه ما ورته خلاص کړي د الله په ذات باندې قسم وي که ډېر حجونه او ډېر عمرې بیا خلاص کړي خور له حق نه ورکړو وللذکر مثل حظ الانثیین الله تعالی قرآن کې فرمایي یو هلک دی چې کوم دی د دوه جنکو برابر حصه ورکړه یو هلک د دوه جنکو برابر حصه ورکړه زه هلک ته چې کوم دی حصه ورکوم او لور له حصه په ځمکه کې نه ورکوم تاسو راته ووایئ په ایمان باندې دې زوی له چې دا په ځمکه کې حصه ورکوم دا د الله د یېرې که د سود د یېرې ووایئ په ایمان خفه کېږئ مه د الله د یېرې که د سود د یېرې قسم دی چې د سود د یېرې ورکوم د سود د یېرې ته خو زوی له حصه مه ورکړه په ځمکه کې چې په دې خلقي کې دې راکړي چې په عدالتونو کې دې راکړي چې دا خوله دې چې کوم دی د حلوا د خوراک کې ته خو حصه ورکړه ته بیا پلار نه یې ته بیا دښمن یې تا به دومره چې کوم دی نو په خلکو کې رسوا کړي لور غریبه څه ویلی شي الله اکبر لور غریبه څه ویلی شي لور چې د کوره روانه شي او مونږ ته څه ویې تاسو خو هوښیار یې مونږ ته وایي راشي استادجي وایي چې هغه لور مې ودېده که نه نو ما ورته وویل چې بچیا د جهیز مې له ډېر لوی سامان وکړو د واده لپاره مې ډېر لوی سامان وکړو معافي راته کوه ښځوې ستا سره ډېر حق دی بیا هغې راته وایي چې بابا ته ما معاف کړې بابا ته ما معاف کړې نو زه ووایم داسې دې زوی ته مو ووایه که نه ځکه نه چې دا ستا ځمکه مې دې ټوله لور پسې ولیکله او زوی ګوره ما معاف کړه خو لور غریبه ته څه ویلی شي لور غریبه به تا ته څه ووایي لور خو دا نه شي چې بابا خدای دې جهنم ور لړونی که چې زما دا ځمکه دې غونډه وواله زما جایداد دې غونډ و خو لور به ته څه وایي بابا ما معاف کړی نور چې تا کومه هیله او کوم چل ولوکړو الله دې د عرش نه ویني الله دې د عرش نه ویني د الله د قرآن په آیات سره یې ټوک او مذاق وکړو د الله د قرآن په آیات پورې چې کوم دی مذاق راو کړو د الله په صاحب قسم یو ورځ به چې کوم دی کفن اغوندو یو ورځ به قبر له ځو یو ورځ به خپل الله دربار ته چې کوم دی زما ستاسو ټولو پیشي کېږي پوښتنه به کېږي عرض مې دا کړو زموږ د لوڼو سره څه حال دی تپوس نه کوو پوښتنه هم نه کوو او زه هر ځای کې دا خبره کوم پرون مې دوه ځای کې دا خبره کړې بل ځای کې دا خبره کړې په حقوق العباد کې ما تاسو صفر روان یو په حقوق العباد کې ما تاسو صفر روان یو په حقوق الله کې ټول تکړه یو ما ته زه ملا عمره تکړه بیا واپس تاسو تکړه قسم دې که په جمعات کې رانه نه بل څوک سیوا وکړي قسم دې که ذکر رانه څوک سیوا وکړي قسم دې که تلاوتونه رانه څوک سیوا وکړي خو خدای دې را سره په پوله کې مه شریک کوه ته به زما د ایمان رڼا بیا ویني چې کومه لوبه راسره کوم خدای دې را سره په تجارت کې او په کاروبار کې او په لین دین او په پیسو کې مه شریک کوه ته به بیا زما د ایمان رڼاګانې ته تاله څنګه ګوپې درکوم را سره کومه لوبه کوم الله اکبر خفه کېږئ مه مشره
अमानसे के बाद अल्लाह गुजारो की हुकूक अल्लाह ली, ज़कात के बाद अल्लाह गुजारो की हुकूक अल्लाह ली, अल्लाह ताला पे हज की गुजारो की हुकूक इबाद के अल्लाह गुजारा न की, हुकूक इबाद के बंदा का हक के अल्लाह गुजारा न की, बंदा का हक का पोस अल्लाह कई तमाशा वे तो उचक वे तो हदार वे तो आला वे तो जालिम जो शवे तो प्लाव तो लूर का पार जालिम रो द खुले खोर का पार जालिम जमारू अल्लाह ने बुजुर्ग तपोस बनाने की पुख्तारा को की कसम पखरे अल्लाह को दरबार के जमा उस्ताद ने मालूमात की कि वो लिंदा सिक्की अल्लाह ताला ने मुझ दीन बानी में की अल्लाह ने ताला ने मुझे कम दे कुरान पर यो आयत बानी में की आरश मिला का मुहतरम